وګوره خیرن کړل الحمدلله ایو خو موسن جیب کې ده ایو ها کېک مدغه نن سبق کې عقیده نمبر 71 نه به 80 پر یایو درس نمبر 11 متن العقیده الطحاویه مع توضیح قلیل. عقیده نمبر 71 ده غیق شاته اوس دا 71 نمبر عقیدی کی صفحه نمبر 17 ولا نرى السيف على أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا من وجب عليه السيف. دا دی صحیح حال کو عقیده دی کنا سمودی ایچو خلاف تورا اوچتول جایز نه ګڼو ولا نرى چشتل شي جایز ګڼل دي کې قتل نه قتل خو معنا تسک ګوري معنا سره راي د دې تل شي کنه یعنی مو دا کې دا کنه څه د سړی بنې و نو چته تور ساغه دی توری مستحق نشه الا منوجب علیه سیف ها چو بنی واجب شي او چتول یچو خلاف کنه نبی او چتول واجب دی به چګنو چته زون ته خبره خو ار سړی خلاف نشي او چتول سیده کنه تور رو بسل تور او چتول دا به جایز نه اصل کی خبره څه ده پیغمبر علی السلام یو حدیث ده لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله الا باحدى الثلاث دروش یو نواجنه ته چوبنه تور رو بسل شي نه د حکومت زمیداری جوړیږي ستس درې کسان مقتل کای اغه نه علاوه شو خلاف بغاوت تور رو بسل دغه قتل جایز نه د صورت درجه کې هم وي. نمبر 1 الثيب الزاني شادي شده سړی د شادي شده خځې سره زنا وشو کایور کې شادي شده د وی وال شي بل بنشي مړواله خو بس شادي شده ګناه وکړه دا به قتل کیږي یو دا سړی جایز قتل کې. نمبر 2 والنفس بالنفس سړی قصاص رغلو په چوکي قتل کړو دا به قصاصن قتل کیږي صحیح ده قتل چوته نه مف کیږي سیوا دي دینه ساغوي مف کی ادیت بنی رزش. نمبر 3 والتارك لدينه المفارق للجماعه بل سړی مرتد وګرځي سوپر سړی مرتد نه شو کنه هر قسم وګرځي تور بنی تور نشر وبسل مرد کو نجایز د پټ ورغلی قاتل لګو څه سازش ته جوړ کړي بنی د خدای حساب کوي قیامت ورځي نه د دې مو عقیده ده. عقیده نمبر 72 ولا نرى الخروج على ائمتنا وولاة امورنا وان جاروا دې سری مو څومره حکام دي کنه ولات الامر چشتل شي ولی الامر حکمران صحیح ده کنه ائمه شمر دي اندغه امیر المؤمنین شولي وغیرہ د حکمران شولو حکاما شولو وزرا صحیح ده کنه بدشاهان آغا وغیرہ د څومره درجی دی کنه دو ایدو خلاف خروج جایز نه ده اگر چی ظلم کوي نشه خروج کول دو خلاف. ولا ندعو عليهم خریب وتنه کوي خیری وتنه کو ولا ننزع يدا من طاعتهم دیغو اطاعت نه بلاس نه اخلي چیرې ز شکو دي سره اطاعت کوونه ځون ته ملک جوړون دازي کی ځون ته دینه بد شي شروع کو د سیکوال نشته ځون ته شروع کوله والا نه بد قایمه کړي ته خو بل لوس کی ځون په خرپای. ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة او دي دولة اطاعت صد دي الله اطاعت کی رسی الله تعالی سے فرمای اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم اولی الامر چشتل شي کار سمبلول شي انتظام سمبلول شي د درو ملک چلی د تا غپ لګي ته کور کی شنش سمبلول یو کیلو شي ته زنه د کی سړی پریشان ای کنه یو سړی زمره ملک ګیرا چولی دا تنه غیر چپیره ګنده تارې چواله محفوظ یا ایتو د پر حفاظت فراهم کړه د نور زون ته خبرې نه پر کومې شدي راشه دوان یدي یکمې کو توحید د حکور چر دیوري کیا کیږي کنه خدا خبر اور کشتو مالم یامر بمعصیه سو پر غدی کفر بواه حکم ورنه کی یا د دسی ګونو سم متعدی ګونوي سو پر دی حکم نه ير کړه کنه ملک یې نه بعد پلانکای زنو جایز ټول ملک وکیږي سید د سیویلو کوي بن وزي خلاف بروتلش. وندعو لهم بالصلاح والمعافات کده سیالات کی وکیو مثلا ظلم غیر کولو بیا ته افیات غوړ څه خو دې شنه خلاص کی او دې دا مننه د ستو ته ظلم خلاف خبره ما کو خروج منه کوي بغاوت دې خبره دی بغاوت ته معافات افیات تلش ستبو ته افیات غوړ څه خو ته افیات ورکی فی سلیم مغای جوړ کی کنه
روغې کې خدای بیمار ده که نه بیمار چې شته چې ګناه ورکوي که نو اوس ګوره دې کې موږ سره خبره دې چې شته اصل کې د دغې عقیدې خبره اطیعوا الله اطیعوا رسول اولي الامر منکم اولي الامر نه علماو چې مراد خستی دي اولي الامر کې لکه څنګه فقها مجتهدین علما داخل دي که نه څه ته یوه شرعي مسله ښایي دو اطاعت لازم د مو بنې اوس د څومره ائمو مو ته مثالې ښیلي مو ځکه خو د ائمه اتباع کوو که نه ائمه اربعه د مو ځکه غانه تقلید کوو چې دومره د شیخ ښیلي دا مثالې ښیلي دي او ته په نه پیدلې څه خپله باندې تو دا شاعر وبسوله دي خو ته په ټکه لرې کو تیره چې صغیر وبسلې اوس ته مسکی کوي څه د خو زاغ خوړل شنه اول ته چې ته خو غوښونه ډېر پستو څه غوز باندې د یخې غوښونه د متېدلو غریبه دا خو مجتهدینو کوشش وکړو څه غوزان یې ته موت کوار چې شنه چې زغی لرې کړی اوس ته چې زغی یخې ده په ټکې ونه لرې کړی ته یې څه زیاده خوړل شنه اوس چې زغی نه چې زغی راته وباسې که څه اوس دین بعد ته زه تیل راباسو نه دا تیل ته ځکه راباسې چې زغی نه بل شو لرې کړی ته مخوکه ډېره کمزوري نری مخوکه به د ډېره زر موتې شي اوس که زنه خلک یې سره مو تقلید نه سي غیر مقلد آن تقلید کی کئی خگن تقلید دار شو کې دي دنیا کې کنه خبر اصل کې د سیدا کنه سید ائمه اتوعد وکای امام اتباع کې څکل جامع الموز ویلوړي هغه اتباع کې دام تقلید شکنی کې تقلید ډېر عام امانه ده کنه خو خصوصي تقلید انده د ائمه اربعه شو چې د ائمه اربعه تقلید نه کوي تو زګورا کنه دا خو صحیح خبره نه شو امام ابو حنیفه تقلید کی وغیرہ وغیرہ اول الامر دي دا علما دي صرف علما نه دي مجتهدین الامه دي کاغونه خطئی وشي خدای د صوبر کوي ویش بله خبره شمور کې وکړله چې اولی الامر نه د حکمرانۍ په اعتبار سره چوک مورد د حکما مورد دی حکمران خو دا بیا ځون ته خبره کنه که یو عالم حکمران شي دا خو یخه خبره شه عالم شو یو حیثیت ته داخل شو بل حیثیت شو حکمران شو دا خو شش نور علی نور را سونه په سوهاګه شول سیده حکمرانۍ پویږي پوی سره لایټ اپن لایټ خوځ ته چینه څه د ظالم حکمران خلاف ته غا کول شي خروج بغاوت نشي کولای ولې حجاج بن یوسف چې شو خسړایو حجاج بن یوسف ظالم وګڼه حجاج بن یوسف په خپل زمانه کې خلکو سره رحم ملا نه د کړی کنه رحم ملا نه د کړی خو چې هغه خلاف خروج نه کول سره علماء ایمونه غټ غټه کبیر موجود علما مشایخ عظام اکابر امت ائمه دین اساتین علم جبال علم موجود خو چې د سنیل سره سای د خلاف تیر رخلو انشته نور ډېر سپاه حکمران تیر شي دی وینه به خلکو ته یواله صحابه کرام تابعین او مخالفت نه د کړه ویلې سم مخالفت نه کله ته پوه شي څه نقصان کیږي بیا دا مخالفت دین د لپاره نقصان ته جوړای پیدا نه کوي د سې کې مخالفت نه کوي ته چیرې زه خو ځون قربان کا خپل په ورشه نور خال په ماخر په صحیح ده دینه بیا غا جوړیږي کنه پیدا نه یا شی بیا خدای په دې نه کې دی چې تاسو وکستوي له سدوروینه ویله تعالی شوله خای وخت دا خبره شوله بلد شده عقیده نمبر 73 ونتبع السنة والجماعة ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة یو فرقه خو جماعت تل شي فرقه منه افتراق کول افتراق پردازي فرقه جماعت فرقه دا کنه دې ونتبع السنة مو بدي سنت اتباع کو سنت رسولنا مراد ده کنه قران کریم خو بیا سي داخل شور کی کنه ځکه چې سنت دی قران کریم شرح ده شرح خو مذکر خلص په متن په یګ نه دسي کنه دومره قابل نه او د رسول الله ولا اقوال ست پرې دی به قران کریم باندې عمل نشي کول ځکه څومره احکام الهیه دي د لپاره سنت څه شده د شرح ده د وضاحت ده د طریقه ده دیونه تل نشي نو نه تبع السنه استویل دي معنا شو نه تبع القران او السنه دوړ ورکی داخل شو صحیح شو والجماعه او جماعت نشه مراد دي جمهور حضرات شولو امده شته اجماع شو تیبو مو اتباع کوي اجماع نه انکار نه کوند سي جمهور حضرت کوم کول یو جمهوریت دینی دا کنه یو جمهوریت دنیوي دا اجماع نه ده صحیح کنه کول شي وسا کول شهر زمانه کې جایز د علما را جمع شي قابل فائق لایق علما صحیح ده آجکل ضرورت پیشي به خبر د بدو کوي په کنه اجماع نه بد سیا څکلا اقوال موجودی سو شیشو کو دی طرف ته خبره موجودی طرف ته موجود اوس بچ کو بیا یو کول بنیا غو اجماع کوي صحیح ده کوم ډیر مضبوط وي خپل طرف نه بغانه رخلی کول کنه نه غور کی د غالټی کنه مضبوط ول چې کی درو مضبوطی ده ته څکلا دازې کې دوی
دوی تلی خالیا ورکې داسې کړاک کړوکه څه دی ولا مانس پوسته که کلاک ته داسې هغور کې هر چی شه ګوري قول کې صدی قول کې څوره مضبوطی د سند اعتبار سره حدیث ته څوره مستند ده دا قول المستند الى الحدیث علی بیرخلی خانو دی سمودی جماعت اتباع هم کو ونجتنب الشذوذ شذوذ نمو شکو پرهیز کو شذوذ شتل شد یشذ الشاذة من هغه وزه چې د نور وزونه بیل شي به له وخه خوړل شي کنه حدیث کې رسی الشاذة هغه بیزه چې د نور بیزونه ځان ته شي کنه به ور باندې له وخه حمله کول شي چې کوم سړی شاذ شي کنه ځان ته اختلاف رو بسی یا زون ته کې چیرې زدینه بعد د پرګدن د سره پیګ نه زپوي مصالې بنه نه کیدای شي څه دی غیر وبشکار شي غیر به اخري او غیر کار شرسی يهود نصارانه ونه ستر مخالف بیرکو پرې نشذوذ بنا کې بل شد والخلافه یو خلاف یو اختلاف العلماء رحمتنا علماء اختلاف رحمت یو خلاف ته خلاف چشتل شي مخالفتون ده خالف يخالف خلافا ومخالفه مصدر ده کنه نه خلاف چشتل شي خلاف معنی ده کنه بلا دلیل چې سره جنگ کول ذاتیات ورګه داخل کی بیا لکوال خو سره دلیلو کې اخته کنه سکله دلیل کې کمزور روشي به ورکه ضد ته وزي جذبات ته وزي خپل شونور کې شروع کړي ته خلاف یل شي په غیر سره خسره د یو خلاف ته دوستي تل شي کنه صحیح ده یو خلاف شقاق تل شي نفاق ته ده مخالفت تو کو د نفاق حساس وکنه پیغمبر سلام منافقینو مخالفت ویل کول خرغه ته معلومه دلیل کمزور ورچی شي خو بیا به شکل شکاک وی کولو بل شد فرقه چشتل شي د جمهور نه زون ته زون کول جمهور نه خلاف زون ته کول اختیار کې ضعیف نه کول راوکسي یا دوړه کولونه برابر وي خطه د اوس دا کول ویل رخالص دومره حاضر دي طرف ته مایل ته دا ویل رخالي دا خو امت کې اختلاف جوړول غوړي کنه زون ته پلټي جوړول شوق ته د زون په سیوار یک شاوه تاړي بل هغه لکه ساوي چې بچای لونو کې سیاره د یوازې ز خزینه ټول حال دی دوی جنډي ودرولې دا باندې خانه فرقین مش شکو احتراز کو فرقد بنکو الفرقه افتراق تل شي کنه لکه قران کې څه فرمایي ولا تفرقوا بين احد ولكن رسول الله يخدع كانت ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ومن يشاقق نسمرد ومن يخالف الرسول من بعد ما توضح له الهدى والدين ويتبع غير سبيل المؤمنين سبيل المؤمنين شمرد اجماع مرد علماء اتفاق تفسيده اجماع فرق نوليه ما تولى ونسله جهنم وساءت مصيرا بيبي مغو خلق سرور لګو چا سره دوستي مینه ساتي سیده دا تنده خبره کول غوړي بل څه تفرق قرآن کریم باندې جمع شي ولا تفرقوا اختلاف ما کوي پرکی بنا کوي سیده من رجالكم ولكن خاتم ولا تفرقوا قرآن کریم کې څه دی یاري واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واعتصموا بحبل الله حبل الله کتاب الله ده کنه کتاب الله ته سنت شرح ده فقونه وروتلی ده نه دا شیونه باندې تشکی جامع وسی کدینه تو لوس وخص دی معنا د تفرق داخل شي سیده نو معنا دا ائمه 40 هوت دي دو کې دین هوت دي دو تقلید نه هوت بس دا به صحیح نشوله او کایو سره د هغه شته مثلا ډیر قابل د احادیث باندې پیګ د خو خپل ځون ته مجتهد شو کنه مجتهد باندې خطیبونه د لازم دی مجتهد کنه سم مجتهد نشو هغه ته لازم ده سدي مجتهد لمنه بنسي که مجتهد لمنه پرې د ولسی نشو ټیک شوه به مقلد ګرځي هغه د پاره ټیک شو خوځ ته بل شنی عقیده نمبر 74 دیس ونحب اهل العدل والامانه مون خلق یعنی مسلمانان دا کی دلری اهل عدل اهل الامانه دوسره مومنه محبت ستو دوسره مومنه محبت ستل کی دایس مدد بکو او هدا سی خلق مدد کول دین مدد دی کنه ان تنصر الله ينصركم ان تنصر الله دی الله مدد کوي دی الله دی دین خلق مدد کوي د ټول پکې داخل شو کنه ونبغض اهل الجور والخيانه فڅوم خلق ظالم دي اهل جور دي اهل الخيانه خیانت کوي خیانت په ارچ شي کې داخل ده قول کې خیانت عمل کې خیانت حکومت کې خیانت عہدی کې خیانت په دین کې خیانت دوکا کول فراډ کول د ټول خیانت کې رسی کنه اهل العدل چې تل شي عدل انصاف تل شي کنه
څه انصاف به نه پرېږدي لوس نه یوه ځای کې د ممیلا روغلی تو پرټۍ وله سړی د بل ځای کې بل ده خو د هغه وله قول چې شو مضبوطو تو بیا چې شو کړو خپلې پرټۍ دپاره د مدد دپاره هغه وله صحیح خبره دا رد کړله دا اوس اهل الخیانه کې راغلي ته ښه معلومه یې زه شی صحیح دی بیا خیانت کوي اهل الجور کې راغلي همدا شی ته یو سړی ده هغه به نکازیه راغلي ده په حکومت کې که نه هغه حق جوړېږي خو تو حق ځکه د بوکس د بل د څه نږدې بیا څه شی دیر کوي نه اهل الخیانه کې راغلي عهده د غلطه استعمال که کلم ولا صحیح ده غلطه استعمال شوله بل دا 75 نمبر عقیده ونقول مو ټول یی مسلمانانو کې دا د الله اعلم فی مشتبه علینا علمه کوم شیانو مو باندې علم مشتبه ده نه پیژندو څه څنګه ده څنګه نه ده دی په باره کې مو دا خبره کو څه الله تعالی په خپېږي د غشیانو باندې او مو ته ضرورت نشته د لټول د شیانو الله پاک زدا مشتبه پرې دي کې به دی الله حکمت وي علم علینا علم مو باندې علم پټ وي اختفا په معنی ده اختفا علینا علمه اشتبه 76 نمبر عقیده ده شپږاویه ونرى المسح على الخفين في السفر والحضر كما جاء في الاثر د یی کنه سه اهل سنت والجماعت د پر خدا غټه غاده کنه شعار د علامت ته سموچ شکو مسح على الخفين جایز شمرو نور پیر کی د سشتو کنه سه مسح على الخفين نه منی سید مسح على الرجلين کی کنه مسح على الرجلين کی خپې بنی مسح کی بهر د مزینه مو څه نه که خپې بنی مزاوی بیا به مسح کوي که مضاف نه به څه کوي به غسل کوي وغسلوا رجلين ده کنه وجوهنا بعد به شد رجلين ده کنه که به د سیالت نو به څه کوي ومسخو بنی کا اته پکې ومسخو بالرجلين خو په حالت تخفف په څکل موزي غوستي صحیح ده خاندو ته تی وزګوره سموچ شد دایمو عقیده ده تو نر المسأله الخفين في السفر والحضر سفر حضر دوړو کې حدیث کې راغلی اصل کې تغوا کدا دی غولو زه حضرت نه دی وکا هیڅ شی ولا دی جوربین بني مسح کول مسح یودات شی ویل کوم مثال مسأله الجوربین د پر شرطونه مې کنه چمړې بني چمړې ولا جوربین په درې قسم دي جوربین مجلدین څه دوړو طرف نه چمړای ابن خکی کنه منع علین سلون دی ته چمړای ابل د سینې بل صرف سخینین وکلا کی او سخینین د لپاره شرط کنه ساغه په خپې باندې په خپل وداري ګنټس تور کې نه چول څه ګنټس دی وجنو درې بیا خو د لبړی نه غادونه جوړه کس د ګنټس سره تو درې او بل څه مشي ور کې ممکن وي چې دومره ځای پر تور کې لوړ شي لکه یو میل بغیر د سم مشقت نه کته خپې دور کې خوګيږي کنه ير کې ته محسوسي کې د خو مزيغونه نشو کنه صحیح ده انده شی ته وبنه جذب کوي ټیک شو نو د خو مزيغونه شوا کنه دو غاش د سخین کنه سخینین وته سخین الجورب الثخين سخت ای او به د کوم لکه د عام جراب اوس خرڅي دوبلنه کی دغه د وبن جذب کوي بل صدې کې لا ورته خپره خاخي خپل نو دای مزخ خپل وداري کنه خپل سوای نه تړي صحیح شو تتابع مشي ور کې ممکن نه ده خوځ ته موسی د مسال الخفين صدا دی بني اجماع شهیدا ډیرو صحابه او دی په باره کې خبرې نقل کړي دي کنه او امام ابو حنیفه رحمت الله علیه خندا پر میل دي کنه شعار اهل سنت والجماعت شدا نفضل الشيخ ان امام ابو حنیفه سره تاسو کړو سیر د اهل سنت والجماعت څه شعار د پیژنګولې لکه جماعت ته په منارې سره پیژن سکول څنګه پیژنې جانډي خپل علامې دي انده شه ته سپیټال پیژنې ګمکې وي په د شهید د اهل سنت والجماعت علامه ده نفضل الشيخين مو به شیخینو ته فضیلت ورکو ابوبکر عمر ته کوم سره ته فضیلت نه ورکی علي عثمان تیر کی پوښ صحیح نه ده بل شدا نحب الختنين دا دو دامات دو سر دو دامات ختنين نه چګ مرد علي عثمان غنی کنه دو سره مومنه محبت کو کوي وسره د بغض کو بل سره مینه بیسې نشو یو دلوندې باندې کېدر کې اخر خبرې وک ونر المسأله الخفين بل اسم مسأله الخفين جائز غنو او صحیح غنو اغه نه لو امام حنیفه یې سماسه علی الخفين خو سره قائل ونه حواله کې خودی متعلق مو د دلیل روغل کده د سپینو ګمګه د سپینو میاش سي د سپینو وريز یعنی ما قلت بالمسح حتى جاءني فيه مثل ضوء النهار بالکل ګمګه في رابعه النهار مثل الشمس في رابعه النهار لکه دولس بجې د ګرمه سي مرسترګه د سیرونو شورته
او کرخي صاحب خو یې سموته خو ډور د کوم سړی د موسی انکور وکړي یا د مسي علی الخفین کفر خاطره د موته په ځکه چې دا تواتر شهرت ته رسېدلې خبره ده. مسي علی الخفین. عقیده نمبر 77 اوسې زر والحج والجهاد فرضیان ماضیان مع اولی الامر. حج جهاد د قیامت پر ان شاء الله جری خا فرض دي خدا اولی الامر سره مو کوار څنګه سړای وي خا من المسلمین برهم وفاجرهم الى قيام الساعه لا يبتلها شيء ولا ينقذهما. دا دوړه شون چوک نشي ختم کول قاله برمشه د پر خدای جری سدي. 78 نمبر کې د ونؤمن بالکرام الکاتبین فإن الله قد جعلهم علينا حافظين. مو په کرام کاتبین باندې شک او فرشتے جو کیا ہے اعمال صالحہ اعمال سیئہ لکھ رہے ان پر ایمان رکھتے ہیں هغه باندې ایمان ساتي. صحیح ده ټیک شو. عقیده نمبر 1 ونؤمن بملك الموت الموکل بقبض ارواح العالمین. او ملک الموت باندې ایمان ساتو ازاز غنه وتیل شي کنه اسرائیل خو حدیثو کې نما نشته کنه قرآن کریم کې. صحیح ده نمای ملک الموت وکیل بكم قرآن کریم کې شته کنه ملک الموت تیر شي د نور نامي بس بیا نور جب نه رخصت شي دي کنه اصطلاحات څخهونه کې ملائکه څنګه وکیل قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم الى ربكم ترجعون توفته رسلنا وهم لا يفرطون. قرآن یوتی کنه حدیث نه ذکر سړی پیدا کیږي مور خېټه کې اور کې پیدا کیږي په دې باندې یو فرشتہ یې موکلی په دې باندې حدیث دی کنه وګورئ هغه بل فرشتي دي کنه څلور شنو لکه شقاوت سعادت وغیره رزق اجل. صحیح ده ملک الموت اسرائیل به دې د ملک الموت موکل نه تیای کنه دو خډيري فرشتي رسین رسولنا نو دې په اصل کې اسرائیل علی السلام وی کنه خدای نور بو سر شي دا بو سر ګروه. 80 نمبر عقیده د وبعذاب القبر لمن كان له اهلا مدي عذاب قبر شکو دا یقین ستو کنه کوم سړی دی اهل ابو وکیکی ورکی انده شیطه مو اصل کې د عذاب قبر ټکر ډیر استعمال سره کې عذاب القبر او تنعیم القبر دوړ یو معنا ده. ځنه سړی په عذاب القبر کې وکیکی ځنه په تنعیم القبر کې نعمتونو کې به کنه ټول ته عذاب القبر نه ده خدای عذاب القبر ویلی ډیر ځکه استعمالي کی ځکه چې د کافر خلک ډیر دي کنه انده شیطه عصوات المؤمنین سره ملو کې تعداد ډیر وګرځي ځکه کثرت دی وجنه عذاب القبر لفظ مرخلو ندی دا معنا نه د صرف عذاب القبر د تنعیم القبر به چې تلوړو مسلمانون بایر کې صحیح شو. وسؤال منکر ونکیر في قبره عن ربه ودينه ونبيه على ما جاءت به الاخبار. عنده شته منکر نکیر کوم سوال کوي دینه د رب تعالی په باره کې دین په باره کې نبی په باره کې لکه څنګه حدیثو کې راغلی عن رسول الله صلی الله علیه وسلم وعن الصحابه رضوان الله علیهم اجمعین دی بنو عقیده ستو. اوس د عذاب قبر ال شي قبر څه مطلب ده قبر یې قبر پټونی تل شي کنه کوم ځکه ته سړی ور دفن کی مقبور چې تل شي پټ شو مدفون په معنی ده کنه ان نکبر موتان سمو خپل مردگون شي کو ان دفنه دفن کو سید تدفین تل شي پټونی تل شي د قبر اندی تل شي چې سړی ور پټ قبر خپل معنا پټواله پټونی زوی ته شي کاندي تل شي کنه اصطلاحي معنی کاند ده قبر غټ کوس ځکه خو پیغمبر سمې قبرونه ته کنه اندی قبر تل شي بل ته نه شي ال کنه خاوز دا خبره ده د زنه سړی ک بیا مرغۍ وخړلو وغورځ ځنګل کې خو قبر کې نشه دفن نه ماغاز دي د پاره قبر شولو. صحیح ده همدا شتی سړی وبو کې غرش ما سمندر دي د پاره قبر شولو همدا شتی سړی دا کنه ور کې وصل دوړه لوړ ماغه دي ته قبر شاله ته قدرت اصل دي ته زویر کی. صحیح ده او دا قبر څه د قبر نه ونه ستو سړی د پڼو کې یو خړ بس مړ څه شولو دینه بعد ونه سکدا خاک شو چې ته خاتم شو لړ شو یا بم سره خاتم شو اوس دینه ونه ستر قیامت حشر نشر قائم کې دو پرې دا برزخ ول زندګی دا کنه ټوله د کې اب دي ته زو مليږي اب انوم مليږي.